بني اسرائیل یو بزرگ واقعا فقيه ابو الله سمرقندی رحمت الله یو واقعا نقل کړی چې بني اسرائیل کې یو بادشاه و. هغه ته خلکو د یو بزرگ ډیر وصیت وکړ چې دا ډیر نیک سړی دی، خو دا بزرگ ډیر لري اوسېده. بادشاه خپل رعایت راوغوښته، ورته ویل چې ګوره زما تا سره ډیر محبت دی، ته ډیر لري اوسېږي، نو ته راشه او ما سره دلته په دربار کې اوسېږه. هغه بزرګ ته دا پیغام ولېږو. دې بزرګ ورته وویل چې بادشاه سلامته، یو پوښتنه درنه کوم، هغه دا چې که چېرته زه دلته راشم او یو ورځ ته ما وګورې چې ستا په کور کې ستا د وینځو سره او ستا د ښځو سره زه لوبې کوم، نو ته به ما سره څه سلوک کړې؟ نو بادشاه چې دا خبره واورېده نو سخت غوسه شو او ویې ویل چې ای فاسقه، وځه زما د دربار نه. ته دومره زړور شوې چې دلته راشي، نو دې کار اراده هم لري. نو دې بزرګ ورته وویل چې زما رب خو دومره کریم دی چې که زه چېرته د هغه نه زه د هغه نه اویا وارې ګناهونه وکړم، نو بیا هم په ما نه غوسه کېږي او ما د خپل در نه شړي او نه را باندې خپل رزق بندوي. نو څنګه د هغه رب دربار پرېږدم او د هغه د بادشاه دربار ته راشم چې لا تر اوسه مې دا کار کړی هم نه دی، یعنې دا ګناه ما کړې هم نه ده چې ستا د ښځو سره ما لوبې کړي دي، خو ما چې دا خبره وکړه او بیا هم را باندې دومره غوسه شوې، نو که دا کار ما په رښتیا وکړو نو خدای خبر ته ما سره څه کوي؟ دی وویل او نیغ د بادشاه د در نه روان شو او واپس هغه ځای ته لاړی کوم ځای کې چې د الله جل شانه عبادت کوو. نو دې واقعا نه موږ دا حاصلې عزتمند مسلمانو، کله چې هم د یو انسان د یو کس سره ملازمت کوي او د هغه د کور خوريس کی، او چې کله دنه یو ګناه یو فعل صادر شي نو هغه باچا په د باندې غصې کوي، وخیټه کوي، کنزل رد بد وي، تنخواه باندې پیسې ولا نه ور کوي، خو هغه کس بیا هم هغه در نه پریدي ځکه دا هغه مجبوري. نو دا غننګي چې موږ د الله جل شانه درونی سو د الله جل شانه در ته لاړ شو، نو کوم نه سونه ګناهونه مو شو پیروي چې الله ما معاف کړي، ما نه ګناه شي، الله ما نه دا ګناه شي، الله جل شانه برابر خپل در نه بندي، الله مو د خپل در نه دغه کوي، جدا کوي چې ځا تا خو زما نافرماني کړې، نه موږ څونه ګناهونه کوو، الله جل شانه بیا رزق راکوي، موږ څونه نافرماني وکړو، الله جل شانه رزق راکوي، الله جل شانه را باندې چې د ډوډۍ نه ده باندې کړی، الله جل شانه چېرته کلم موږ له عذاب نه دی راکړی. څنګه چې بني اسرائیلو ګناه وکړه نو فوراً به ورته په دروازه باندې لیکلي چې دا ګناه دې کړی او دا د عذاب د عادتمند مسلمانانو. نو الله جل شانه خپل تعلق او محبت برقرار وساتي. الله محبت ډېر عجیبه دی. الله جل شانه دې موږ ته نصیب کړي په سجدو کې چې کم لذت کم خوند دی په دنیا په یو څیز کې نشته، په ښځو کې لذت نشته، په مال کې نشته، په دولت کې نشته، په بچو کې نشته، د دنیا په خوراکونو کې د دنیا په لهو لعب کې هغه مزه او خوند نشته کم چې د الله جل شانه په محبت کې، کم چې د الله جل شانه په سجدو کې دی. راځئ نن د خپل الله سره صحیح تعلق برابر کو، صحیح محبت کو، الله جل شانه موږ راضي شي. او دا د خواهشاتو زندگی نه ده، دا د خواهشاتو دنیا نه د عادتمند مسلمانانو خواهشات الله جل شانه په آخرت کې پوره کوي زمونږه. او کوم څه چې غواړو الله جل شانه به راکوي. او الله جل شانه ډېر غفور رحیم ذات دی، د خپل بنده سره ډېر زیات محبت کوي. نو راځئ نن په الله جل شانه سره محبت وکړو. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب